أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. دا دے آیت متعلق ضروری خبر میں 13 جمعہ کڑے ہوئے وما دا طویلیو کی سبا دے خبری دے اب انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے رتا ذکر کام ماوی کی دلتا اللہ پاک بڑے لوی تاکید سرا اعلان کئی کہ اللہ دوستان چی دی ودی با مستقبل کے آئندہ یرمنی او کد دین پا دنیا کے بچی پاتی شو مال دولت پاتی شو کور بنگلہ پاتی شو دی باغی پسم غم جنی ذکر چی دی لبا اللہ اغا خوشالے ورکی چی اغا خوشالے نستر گلی دلی دی نزل داغی دلی دو او داغی دا علم دا ادراک طاقت دل تلرلی شی نداغی تفصیلات یو غوری دلی دی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حضور پاک کوئی نیکان بندگان نیک سوک دے دا خدای دوست دے اغیل ما اغا خوشالے اللہ نے نقل کئی گوری حدیث قدسی دے چہ اللہ فرمائی چہ ما دے نیکانو لأغا خوشالے مقرر کری دی سترگو آغا تفصیل ندی لی دلی نزلکی آغا خوشالے تیری دیشے و نا پاک داغی تفصیلو نا چاوری دلی دی نو چہ دمر عظیم خوشالے والا اللہ پاک ورکی نو دا دنیا پا بنگ لگے یا پا موٹرگی باندے و یا دا دنیا پا زیب و زینت داغوی بیا سپروائی بیا میں ویلیو میں دوستان دا خدای ستا وی اولیاء نو اولیاء دا یو خاص ڈلی نم ندے گوارے کہ دا خاص ڈل دا خدای ولی دی اولیاء دا نیکان و خلق دا اولاد نم ندے کہ دا یو سڑے نیک دے نو با دا بچے دا خدای ولی شو اولیاء دا عالمانو دا بچونم ندے چی اپلار عالمو او بس بچے چی دے دا خدای ولی شو نا دا ولی تعریف اللہ پخپلا پا قرآن شریف کی وئی من خلق دلتا تیروزو من وایو دا نیکانو اولاد دے لکہ ٹک تا دا نیکانو اولاد دے خو کدے پخپلا نیکی حلا دے پخپلا نیکی کئی حلا او کدے دا نیکانو اولاد دے پخپلا فاسق و فاجر دے دا خدای ولی نشی کے دے دا خدای نا لرے دے بس سوچ دا منگ دا خلق و دلتا غلط دے منگ دی اوڈالے لدانو میں خیرج پلان کیڑا بس دا خدای اولیاء دی او بس دا نیکانو بچی دا خدای اولیاء دی اللہ سوئی الذین آمنو وکانو یتقون چیغی کی دو صفت یو ایمان و یو تقوی ماویلیو تاسو تمہیں ہر مسلمان دا خدای ولی دی مومن ولی کافر دا خدای دشمن دے و مسلمان دا خدای دوست دے و دوستانہ کے فرقی دا چاہ آغا دوستانہ لگا کمی دا چاہ زیادی دا چاہ دا غینا زیادی او جا چاہ دا غینا زیادی نو منگ با ولی پسی پی جنو چھ کم قرآن منتویلی چھ دا خدای ولی دے بس لاول بے عقیدے تا گورے او دویم نمبر چھ عقیدے دا حضور پاک او دا صحابہ و دا اہل سنت والجماعت عقیدیں بس دا شوا او دویم بدیتا گوری چی تقوی پکیوی او مرتبی دا تقوی زمو علماء ذکر کئی یو دا چی دا کفر و دا شرک نبزان ساتی دویم دا چی دا کبائر و نبزان ساتی او بعض حضرات وی دا بدعات و نبزان ساتی دام کبیر دا خود یو خاص وجہ نزان لذکر کیگی او سلورم دا چی دے با دا صغائر و وڑو گناہون و نبزان ساتی او پینزم دا دے چی دے با دا اغی مباح و نمزان ساتی چی اغی گناہ تا سڑی رسی او شپگم دا دے چی دے با دا شبہات و مشتبی سیزن و نمزان ساتی او اوم دا دے چی ہر ما سوائے اللہ برستو کئی اللہ بمخ کے کئی اللہ تب توجہ مخ کے ساتی دا علماء ذکر کری نو دکے چی تقواوی و پرزگاری و تب ان پا پختو کے وایو نو دا دخدے ولی شو
زمون خلق دلتا دا یو سوچ کوي چې بس زیارت ته ناست د خدای ولی دی منجور د خدای ولی دی زمون خلق وای بس دا زیارت کې ناست به چرسونه مسکی اغلب خلق دی په ماتم واچو ما تشابه دواو کا او نظرانه به مولوړي حالانکه ډیر داسې دی پاغه کې چې غویلا منظم سم نه ورزي اغیلا تلاوت د قران شریف هم سم نه ورزي اغینا آمنتو بالله او دام سم نه ورزي اغینا د ویترو په اخر کې چې کوم دعای قنوت دی وروا یقین په خدای او قدم ولا سم نه ورزي نو هغه ځان غم پکار دی هغه چې هغه دار سجده کی نه د زیارت من جوړې ما مجاور موزبر زیارت خدمت کوم او بس پدې د خدای ولی شم نه 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 ولی کېږي پدې زیارت من جوړې ترې څه ضرورت دی زیارت تا نه څه فائدہ ده زیارت ته من جوړې څه چل کې زیارت سره د صحابو نلوی اولیاء د خدای سوکشتا نشته په مقدس مکه قسم دی که د صحابو نلوی اولیاء نور وی یو ځل د عبد الله ابن مبارک نه چاته پوسو کو وی عمر ابن عبد العزيز دا لوی سړی دی او کا حضرت معاویه رضی الله عنه چونکه د حضرت معاویه رضی الله عنه په زمانہ کې لږ جنگونه شوي وو اگر چې اجتهادي غلطۍ وي او عمر ابن عبد العزيز ډیر د عدل حکومت تیر کړی دی ډیر د انصاف حکومت تیر کړی دی داسې حکومت تیر کړی دی ګوره داسې ولی وو دې ته ولی وای چې د په وخت کې با ګډان او شرمخ یو ځای ګرځیدل شرمخ به په ګډو چیلو عمله نه کوله دا یو خارق للعادت شی دی دې ته کرامت وای بادشاہ د زمانه دی بادشاہ لیکن شرمخ دا حمله نه کوي په ګړو چیلو او چې په کوم ورځ دی وفات شو نو شرمخ په ګړه چیله حمله وکړه نو شپونکې په صحرا کې انا لله و انا الیه راجعون وای او عمر ابن عبد العزيز وفات شو چا وی تا ته څه پته ولګیلا او چې پته ولګوله واقعي مغه وخت کې وفات شوی وی تا ته څه پته ولګیلا وی چې دی بادشاہ ر دې انصاف نو شرمخان زما ګړو چیلو سره یو ځای سریږي او یو ځای ګرځي لیکن نن شرمخ په ګډه چې علم لوکړه پته ولګېده چې د انصاف حکومت د مخ د ځمکې نه پورته شوی دی دومره د کرامت خاوند دومره لوی سړی چې عدل او انصاف یو نمونه و دنیا وایي چې د عدل او د انصاف نمونه وه هېڅوک پکې انکار نه کوي نو ځکه ورته وایي چې عمر ابن عبدالعزیز لوی سړی دی بادشاه دی او د الله ولی دی داسې کرامت دی چې شرمخ په ګډه چیلې حمله نه کوي نو الوی دی که حضرت معاویه صحابي رضی الله عنه عبدالله ابن مبارک ورته وایي ویښته دې راله غونې غونې کړل وی که دا ټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې خلقو نه ډکه شي دا ټوله دنیا نو حضرت معاویه رضی الله عنه چې په کوم اس د حضور پاک سره جهاد کړی دی د هغې اس د خپې دوړې ته هم نه رسېږي معاویه صاحب خو لا ډېر لوی سړی دی رضی الله عنه د هغه اس د خپې دوړې ته هم نه رسېږي ولې صاحب صحابي دی هغه اسی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګرتیا کې په جهاد کې شرکت کړی دی نو صحابه ټول اولیاء دي ټول د خدای اولیاء دي او بزرگان دي د رسول الله مبارک سترګې په لګېدلې دي د حضور پاک سره سینې غشو ته او تورو ته مخامخ کړي دي او د پیغمبر علیه السلام دفاع کړې ده او لاسونه حضرت طلحه څوارلس ځایه دا لاسو لګېد دا شل شو او په احد کې به د پیغمبر علیه السلام نه غشي راتمبول داسې خلق تیر شوی دی قرآن د حضور پاک نه واغېسته امت ته ورسو سلطنت د اسلام خور که او وطن پرېښوده بچي پرېښودل هجرتونه وکړل په نارو کې د پیغمبر علیه السلام سره قسم په خدای جهادونه وکړل حضرت ابو موسی اشعري رضی الله عنه وایي یو جهاد کې عیسی دوی اغشتې وه یو لوی جهاد کې حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه شرکت کړو غزوه ذات الرقاع وته وای نو خلق زمونږ د علماو چې ذات الرقاع وته ولې وای نو شپږ وجې دي دو کوئی داغا رقاع ټوټو ته وای رقعو ته غر مختلفې سه سسپینې تورې وغیرہ خیر هغه به پرېږدو طالبانو خبرې دي ابو موسی اشعري څه وای الله اکبر
حالانکه دا خبره به بیا خلکو ته نه کوله وي زما نیکي خورېږي وی دې جهاد کې زمونږ نه د خپو نوکونه پروتي وو داسې سخت سفر و نو مونږ به په خپلو ګوتو باندې او په نوکونو پټۍ تړلې ځکه ورته غزوه ذات الرقاع وایي هغه جهاد چې ټوکړو والا نو چې ته سوچ وکړه چې دونه قرباني څوک ورکړي چې دونه پیاده سفر یې کوي چې نوکونه ترې وغورځېږي او دې بیا هم جهاد کې منډې وایي او داسې جهاد نه دی لکه او دې زمانه کې که سړی بیماره وي نو مورچه کې کېنه په ټوپک ډس کوه نه منډې به وایي په هغه جهاد کې دشمن پسې منډې وې نو چې د چا نه نوک وغورځېږي نوکونه او بیا هغې باندې ټوکړې وتړېږي او هغې کې خپې بلې خپې په دې شګو په دې کاڼو کې دشمن پسې منډې وې والله بالله که داسې کار څوک وکړي داسې څوک کولی شي نو صحابه ټول اولیاء الله دي ټول د خدای دوستان دي ایمان خو هغې نه مونږ زده کړی دی یا ایها الناس ای خلقو ای آمنو کما آمن الناسو علماء لیکي چې مراد صحابه دي هغه شان ایمان راوړی کوم ایمان چې هغه د صحابه والا ایمان آمنو کما آمن الناس نو د هغې ایمان خو الله زمونږ د ایمان معیار ګرځولی دی چې هغه ایمان وساته او تقوا په هغې کې هغه وه چې د تقوا نمونې وې د مارونو نو هر صحابي د رسول الله مبارک معجزه هم ده او هر صحابي دا د خدای په اولیاو کې لوی ولی دی لوی ولی لیکن دغه صحابه شهیدان شوي دي او دا مړه شوي دي د هغې قبرونو ته خو منجور نه دی ناست چې ته که یو کس دوته چې ته بعد دی کې ناست دي بېله خبره ده لیکن تابعینو دا اوس خلک ناست دي منجوریان یې ځانه جوړ کړي دي او مونځ نه کوي یو سړی دی او د اولیاو قبر لذي ور قبرون لتل خو سنت دی رسول الله مبارک فرمای چې تاسو نهیتکم عن زیارت القبور ما تاسو د قبرون د زیارت نه منې کړی وی یو وخت کې منې کړي وو ځکه خلکو به قبرونو سره دا ناروا حرکتونه کول چا به بچي غوښتل چا به ما د بیمارۍ نه جوړ کا نو بیا چې عقیدې د ټولو درست او برابر شوې وی الا فزورها فانها تذکر الاخره دی لځه دا سړی ته آخرت یادوي سړی ته پند دی سړی ته نصیحت دی نو قبرونو لتلی شي د عامو خلکو هم تلی شي د شریعت د اصولو مطابق د سنتو مطابق او د اولیاء او غلام ځه بلکل لاړ شه دا فایده خبره ده منه خبره ده دا د فایدې خبره ده تعالی به فایده درکوي حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها به هر جمعه کې یو ځل د حضرت حمزه رضی الله عنه قبر ملاقات لته ګوره د ښځو اگر چې بعض علما د ښځو زیارت قبور منع ګڼي خو زموږ جماهیر وایي چې نه جایز دی بلکل چې پیغمبر په لعنت ویلې دی وی دا د هغې زمانې سره دی چې زیارت منع اوس الا فزورها کې سړو ته حکم دی وي ښځې پکې طبعا داخلي دي بهر خیف خلاصه د خبرې ده چې رسول الله مبارک به بقي ته رسول الله مبارک د حضرت حمزه رضی الله عنه او د احد د شهداو بلکل د وفات نه مخکې تللی دی او زیارت یې کړی دی اول ته تقریر هم کړی نو زیارت د قبرونو بلکل د شریعت مطابق بلکل مستحب دی که ته ځې خو د شریعت په دایره کې دننه ځه خو هلته ډېر ډېره والې ده او منجور دې ځانه جوړ کړی دی ولې څه ضرور دی ته چل کې تا څوک تختی در نه څه که څوک دې کاڼي وړي ته چل شوی دی خو صرف دې ته چل جوړ کړی دی چې خلک به زیارت ته راځي زه به له ګټونه مټونه کوم هله او پیسې راکوي خلق به زیارت ته راځي نو زیارت په ته باندې پیسې به غورځوي زه به پیسې اخلم دا په شریعت کې منع ده دا ناروا ده هغه منجور مونځ نه کوي خدای حوالې هغه له مونځ نه ورځي هغه له آمنت بالله نه ورځي هغه له قرآن نه ورځي او هغه ته هم خلک د خدای ولی وایي دا د کوم ځای نه د خدای ولی شي چرسونه اسکي بنګونه اسکي چرس او بنګ کوي او پیم خوري او چې ته ورشې هغه زیارت ته او د هغې هغه کوټو ته ورشې نو داسې بین به ترې راوخېږي د چرسونو لوخړې او ډډوزې به ترې راوباسي راوځي او زمونږ خلک هلته هم ځي قمقل خلک دی بې ځایه چیلې به والي هلته وړم څه لپاره چیړې وړې دا مې د پیر بابا منلی دی دا مې د کاکا صاحب دا واورئ ګورې منښتي عبادت ته د الله به کوئ که د زیارت یا د بل چا منښتي دې وکړه لاړې کافر شوې عبادت د غیر الله د بل چا باندې سړی کافر کېږي
دا د خدای په نوم چیلې حلال کا او ثواب زیارت ولی ته بخې نیک ته بخې او قبل چا ته بخې بخا هلته د وړو د څه فایده ده نو هلته چیلې غریب خاوند دی بلا مزدورۍ کړي ګوړ او چاري او د دیاړي 1500 روپۍ روز یا 600 نو غریب سره 15 میاشتې کې ځان لړ چولی نو خدای سیل تړ شوی وی سړیا ما خو استاد سر د پیر بابا تور چیلې منلې دي نو دیم دا سینې نه شي او خوشاله شي چې د خدای ګوره ما سره ډیره مینه ده نو څه قرض کې او څه هغه لږې جمع کړي نو لاړ شي نو ګرځي او په میلو تور چیلې وانه خدای نیک بخت او تور او سپین پکې چار اوسته دی تور مې منلې دی سپین ناګران وانی نو خدم شي او دیم شي او سره سلو 15 بچیم شي نو لاړ شي زیارت لا نو منجور لیور کې انداستاش وای هاي خدایا مکتو کې جمعات له د خدای نیک بخت خرج کس په جمعات یې لگاوا مدرسه کې لگاوا غریب گاونډي له دی ورکا غریب لور له دی ورکا غریب خور له دی ورکا په خپل ځانونو لګاو دا دې څه نخرې جوړې کړې مال غبره وړي او بیا به پرشتہ دارانو ګرځي ما د پیر بابا نه او د کاکا صاحب نه مال ګرولې دا او د پلانکی صاحب نه مال ګرولې دا نو بس خلک موي دا سیدله مدینه کجوري دي او د زمزم وبدي نو مال کې خلق تحت شریعت نه خلاف والله کدا د صحابو زمانہ کې د تابعین زمانہ کې او د امامانو زمانہ کې دا قصې موږ ځان د خپل دا یو نخري جوړې کړې هغه من جوړ ته خلک دي دا زموږ وطن گزاره کی تاسو ورشه پنجاب ته چې پته راته ولې دلته کې خلا بیا ما ته یو سړی قسم خوړه قسم جمعات کې ګورې ناشته ما ته قسم خوړه یره یو غلطی را نشوي دا او ته ما ته څه وظایف وښایې چې هغه زه ووایم او ما ته خدای معافي وکړي مې څه چل دی کړی دی وایي مونږ یو ګروپ یو مونږ به دا زیارتونه کنېستل دا ګورې ما خپلو بچو ته هم نه دی ویلي مې څه نه څه جنجال ته اوس جوړ نه شي مونږ دا ډېر زیارتونه کنېستېدلي دي په چا کې بوتان راوتلي بوتان یقین وکړه چې بوتان پکې راوتلي بوتان دا چې کوم وخت کې هندوان د دې وطن نه تلل زمونږ دا خلقو د زیارت ډېر احترام کوي نو دوی څه چل کړی دی دوی قیمتي بوتان خښ کړي دي او زیارت یې جوړ کړی دی او دوی سره او سپین دا په دې ځمکه کې خښ کړي دي او زیارت ته د زیارت خلک احترام کوي دا به محفوظ وي زه چې بیا چېرته راشو نو مونږ بیا وباسو هغه بیا رانلل خبره ختمه شوه د زیارتونو خلک جومات نه غلا کوي زیارت نه کوي جمعات نغلا کوي قرآن شریفونه کینې او پکې کوځي دونه ډاډه دي او زیارت وی کورل د شپې را باندې ګټ اړای دا راله نقصان راکوي دا د پخوا د موږ د مشرانو تپوسو کې بوساړې به د زیارتونو خوا کې تړل وی د زیارت خلک احترام کوي دا بوساړه څوک نه غلا کوي د شیخانو بابا سره خلکو تړلې که نه ماته یاد شیخ ثابت بابا سره به خلکو تړلې که به نه تړلې وایي دا خلک نوړي د زیارت په خلک احترام او قدر وکړو یېرېدل به او د خدای نه نه یېرېږي زیارت نه یېرېږي خدای نه نه یېرېږي دا زموږ یو سوچ دی نو دا سره دا سپین او دا بوتان به خخول نو زیارت به جوړ کړ چې زیارت خو مسلمانان احترام کوي نه وردي وایي به چې زیارت دی نو دا به محفوظ نو هغه به موږ ډېر زیارتونه کنېستري بوتان پکې راوتي او سکه سره سپینه موتری او یو ځای مو کنه وی غټ زیارت او بیا بند کا وی پکې د سپو او د خرو ډانچې پرته اډوکی د سرو د خرو د سپو اډوکی پکې پراته او د دنیا خلق بدلله او سبا ما غوښتنه به ته کولې چې ما جوړ ک سپینا او سپیتا وای خرتا وای بوتا وای یا خدای پاک چې پورا اصل معلوم نه اصل د چا دی د حاجی صاحب د تورنګزو رحمت الله علیه حاجی عبدالواحد صاحب چې په لکړو کې دفن دی دا اوس د خدای ولی دی دا اوس بزرګ دی دا اوس مجاهد دی دا اوس جهادونه کړي دی اول ته دفن دی او موږ ته پته ده چې دا څوک دی دا دلته زموږ بابا صاحب دا اوس موږ ته پته را چې دا په جهاد کې سره د خپلو ملګرو شهید شوی دی هلته پې قبر جوړ شوی دی دا بابا صاحب شو دا مدی بابا شو
دا اوس په سلسله کې باقاعده په سلسله کې دوی پته ده چې دا نیکان خلک تیر شوي دي. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دا هغه شو، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، اوس معلوم خلک دی دا نیکان تیر شوي دي، بزرگان تیر شوي دي، اولیاء تیر شوي دي، لیکن داسې چې خلک ورته ناست دي منجوریان او په قبرونو سیرې پرتې او دنیا راځي او ما لټولې لاندې پکې بوتو، ما لټولې لاندې پکې د سپي او دا خر، نو چې تا ته پته نشته چې دا څوک دی، د کوم ځای دی، فضول نوم والا خلک پې ښه دی پلان کې بابا، پلان کې بابا، هلکه نوم والا ته یې ښودرې وګوره دا څوک دی، د تاریخ معلوم کا. اوس د پیر بابا تاریخ شته، ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی، پورا تاریخ یې موجود دی. د کاکا صاحب تاریخ شته، یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی، یو ډېر لوی نیک سړی تیر شوی دی، رښتیا د خدای ولی. پیر بابا واقعي یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی، واقعي د خدای ولی. سیدو بابا یو ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی، واقعي د خدای ولی، نیک سړی. نو تاریخ خو شته که نه، که ته ورځې نو دا چې بې تاریخه پراته دي او منجوریان ودخه. اصحاب بابا صحابي دی، سنان ابن سلمہ ابن محبق رضی اللہ عنہ، کیدی شي نور صحابه موثری دا یو معلوم دی، غنی تابعین خو وسره دي، جهاد کې شهیدان شوي دي، دی وجنه قبر قبل پن ورخاته وګد یو کس نه ګڼ کسان دي. په خبره ما پوهیږئ که نه؟ نو تاریخ معلوم دی، مونږ ته سلسله معلومه ده. نو دا اوس نیکان خلک داسې نور هم ډېر شته، لیکن دا اوس یو سړي خبره کوله ما ته پنجاب کې، ورچه پنجاب کې توبې به وباسي. پنجاب کې یو سړی غریب و، ښځې به ورته ډوډۍ او فلان کې فلان، نو هغه غریب تنګ شو، هغه ښځې ورته تا خدای پېښو باسه زه دې ولې کولم چې ډوډۍ نشي راوړی. هغه لټ بعضې سړي ناراست دی لټي، ښه ده کاري مړه ښه تکړی خو بې غیرته یي. سار چې وده شي ماسپښین را پاسي، ماسپښین مخ خلاص ووینځي، مازدیګر بیا وده شي ماښام را پاسي او ماسخوتن بیا وده شي سار، بس دغه لټ دته زه بې غیرته وایم. پردي سوالونه کوي او بیا پردي اجرو کې چې لمانډه کوي، بې خونده بې غیرته. کار وکړه د خدای نیک بخته، د دین کار وکړه، د دنیا کار وکړه. قسم په خدای داسې خلک دي چې سار نه غرمې پورې ګوډونه کوي په دې ګرمۍ کې، نر دی دا نر، د سار نه مازدیګره پورې غریب لګیا دي دیاړې کوي، دا نر ځوان دی، دا کسب کوونکي نر ځوان دی نر. رسول الله مبارک ته حضرت سعد رضی الله عنه په لاره ورغی چې ستړي مشي ورسره وکړل، دا ګوتې سختې وې، دلته ګوټې وې، وی ما هذا یا سعد، داسې دي دا لاس دې کلک دي، دلته ګوټې دي. وی د الله رسوله بچو له پې روزي ګټم، سسکوره پې وام او چاري پې راکاږم. نو چې سر څوک سسکوره چاري وي دا ځای غوټې کېږي، لاس یې کلک شي کلکه، بچو له پې روزي ګټم، سسکوره وام او چاري پې راکاږم. قسم دې د دواړو جهانو مبارک سردار هغه لاسونه اوچت کړل او ښکلې کړل او دا لاسونه به جنت ته ځي. دیاړي مار خو نر دی نر چې مونځ ورسره کوي، ګوډمار خو نر دی ښځې بچو له روزي ګټي، ګلکار خو نر دی سار نه غرمې پورې ښځو بچو له په دیوال ناست دي ګرمۍ ته روزي ګټي، لوار خو نر دی اور ته ناست دی او ګرمۍ ته ناست دی او غریب لرونه تیری او بچو له روزي ګټي. ترکان خو نر سړی دی، غټه دغه رانده ورسره ده او اره ورسره ده، زه خو دوه کرخارې نشم راښکلی او ترخز ورسره ده او بچو له روزي ګټي. دا مزدور کار، دا بټیاران شو، دا نور شو په ګرمۍ کې چې لګیا دي او دا محنت کوي د خپلو بچو دپاره او حلاله مزدوري ګټي او خپل مونځ او دس کې قسم په خدای ناران. دا جنت والا خلک، دا بې خوندي نه ده. څوک زمینداري کوي، سار غریب وځي خپله زمینداري کوي او د اوبخورې کوي او ګوساړې تړي او ترېشرې کوي، دا خو ناران دي. یا څوک ډیوټوله ځي او خپلو بچو له سار دي او حلاله ګټي، دا خو چې دا کټ کې پروت دی پردو اجرو ته ځي او چیلم نه کخ راکاږي او دقسې سانډا پروت دی، دا بې غیرته دله دی، دا بې غیرته دی. خوار شي منظم نه کې، روجې هم ګډې وډې دي او ځان نه دی لوی لاټي برنس جوړ کړی دی، داسې نه پکار. کسب وکړه خپل. بهر کې زمانونو خبره مې دې پورې کوله چې هغه سړی لټ او ښځې ورته وې خوار شې زه دې وکړم او ته سهار نه ماښامه پورې موږ به څه خورو، بس در وې راشه آسان کار وکړه. یو منجور و د زیارت هغه لاړه،
بس هغه سره پریوت دا خو آسان شی دی زمون خلق خو قمقل دی څوک چیلې بوځي او څوک ګډ بوځي او څوک نغدې پیسې وړي او منجور ولا شا ډبی او بس بیا واپس راځي ښځې م ځي او سړي م ځي او بوډاګان م ځي او راځي او وی جوړ شوما ناجوړه م خو چې دې زیارت ته لاړم نه جوړ شوما نو زیارت ته په څه جوړ شوې شیطان در کې ننوتی نو د لیړه کې واچول چې دې زیارت ته لاړ شه جوړ به شي نو چې لاړ شي نو شیطان دنه ووته نو چې راشه نو جوړ شو نو بیا د دنیا کې په یو خپه ګرځې مړه د هغه زیارت ته لاړم دانه وره باندې نو هغه 14 دانه خلاصې م شوي هغه له لاړم نو ټیک شومه نو د هغې خوره مې راواغېسته په زخم مې واچوله نو دنیا خلک هم روان شي او چې روان دی او منجور پکې مزید منجور لګیا دی دی وسره دی د منجور خدمت کې زیارت جارو وي او پیسې دي چې ښه زبردست را روانې دي او منجور په خپلم کوي او دلم ورکوي خوره او کور ته مړه شی چالو شو اخره کې هغه منجور پې تنګ شو هغه ورته وی چې تا خدای بې خوباسه بس دې که نه کال دوه دی ما سره تېر کړل تیاره نغده وړې او ترکاري او ډوډۍ وړې او پیسې وړې خوارشي ده چې ته دا نه مزدوري کوه زمونږ رزق کیسه لګوتې وی دلته موږ سره ناست دی پې تنګ شو نو دی رخصت کړ چې دی او یو خرکوچې یې ورکوي زه به څه کوم چې ته ما رخصت یې وی دا خرکوچې والا او دی ځنګل ته ځه او دلته لرګي پرې کوه خشاک او خرڅوه ځه خرکوچې باندې سور شو را روان دی په لاره کې خرکوچې را پرېوت پی ماته شو مړ شو چې مړ شو ده خو وی چې ما خو 2-4 کاله د پیر صاحب دی خو دي ته پیر وایي که نه منجور صاحب خدمت وکړو یو خرکوچې میلاو شو هم مړ شو نو خاورې پې واچولې او کېناست ورته جاړي یو خرکوچې په دونه محنت میلاو شو هم مړ شو جاړي چې خدای اوس به څه کوم د هغې خرکوچې نه خدای زیارت جوړ کړ ډېر ولګېد خلک به راتلل وروره چیلې راولو نغدې راوړو هر څه راوړو بس سړي شید هغه خرکوچې خاوره ښه مضبوطه کړه او ښه زبردست زیارت یې ترې جوړ کړو او غلاف ملاف یې پې واچو بس شی روان شو هغه چې کومې پیر و استاد یو هغه ته چا وی چې دلته خو بل زیارت دی او دنیا هغې له روانه ده نو په لاره ده چې ته وګورم چې دا څوک دی دا څوک ښخ شوی دی چې څنګه راغی ویې کتل دا مرید یو لکه هغه په خولې لاس کېښود چپ شي غږ به نه کړي چې ځان لی کوي دا چاته ناست دی وایي دا هغه خرګوچې دی مړ شوی دی مې پې خاوره واچوله د هغې نه شی ولګېده زبردسته فیکټري ده داسې فیکټري ولګېده او داسې شی ولګېد چې بس زبردست پیسې دي او را روانې دي او بنګلې دي او یو مسله په قمقلو باندې خدای پاک په بېوقوفو قمقلو خرو باندې په ما خدای را مهربانه کړي دي هغه خرکوچې دی پیر یې ورته وایي وی دا ډېر ښه ذات دی وایي چې زه ورته ناست یم هغه یې مور ده وایي ډېر ښه نسل دی وایي ما هم پرې ډېرې پیسې وګټلې او ته به هم پې ګټې دا د پنجاب دا قصې پېسې پته نشته تا ته دا زیارت دی پته نشته او زیارت دی دی مری سره خوا کې ما په خپله نه دي لیدي چا راته وی چې هلته کې به د بجلی لین خلکو بوته او اونې به را پرېوتې لین به خرابېده بیا به لین پرېوتېده بیا نو لین یې په بل طرف واړو نو ټرانسفارمر یې ورته ولګو نو چې په بل طرف واړی نو بس بیا خو بجلي به همیشه یي که هغه د اونو نه یې په بل طرف کو نو یو سړي خوب ولیده وی دلته زیارت دی د قصته مړه ما خوب ولي چې دلته د خدای ولی دی او په هغه باندې خاورې واچوه نو هغه لاړه هغه هلته کې څه چې کوم ځای وي دلته د خدای ولی دی ورېږه زیارت پې جوړو خوب مې لیدی دی نو په هغې خاورې واچولې او دې وخت کې حکومت منظوري ورکړه تارونه یې اخوا کړل وګوره که نه د خدای ولی مې جوړ کړو نو څنګه بجلي روانه شوه نو هغې ته ټرانسفارمر والی سرکار وایي ټرانسفارمر والی سرکار ټرانسفارمر بابا خدای پاک دغه زموږ جن هغه اولیاء چې د هغې یو سلسله معلوموي یو نسب معلومي یو نیک سړی تیر شوي یو عالم تیر شوي یو بزرګ یو مجاهد یو شهید ټیک شوه لیکن چې پته نه لګي هسې موړه خلکو جوړه کړې ده او جنډې پې لګولې دي او دنیا خلک ورځي او سلوټونه ورته کوي او 2 ګوتې په تندیک دی او 2 په سترګو ایږدي او چپ چوپ یې جوړ کړې دا د خدای ولی شو
دا چې ورته ناست دی منجور دا د خدای ولی شو نه دا نه دی دا ول ایمان وګوره او بیا وګوره چې تقوا پکې شته او پکې نشته خبره د پرهیزګارۍ او د تقوا ده یو دویم واره دویم په دې پنجاب او سند کې داسې خلک دي چې ګیرې بم خړی برید بام وسره خړی او ګیرې بم خړی او پتلونونو کې به ګرځي او مونځ به نه کوي بالکل او خلک روان دی غیله لاسونه ولا ښکلی او خپې ولا ښکلی او ولې چې دا د پلانکین وسې دی یاره واقعي نیکه خو یې نیک سړی تېر شوی دی د هغه نوسې دی یقین په خدای که پرون هم راته یو ملګري خبره کوله پرونی خبره یو لوی سړی دی تاسو یې پېژنئ او دې درته نوم نه علم سرکاري سړی دی لوی سړی دی نوم یې درته نه اخلم وی ما ته وایي چېرې تا خو دا نه منځونه دي او څه دي څه دي دا دونه منځونه سره پاره کې ما ورته وی یاره دا خو د خدای حق دی او خامخا به منځ کوم او ته نه کې وی زموږ نیکونو موږ له ډېر منځونه کړي دي په خدای قسم پرونی خبره زموږ نیکونو موږ له ډېر منځونه کړي ستا نیکه منځ کړی دی هغه به تاله فایده درکوي منځ نه کوي او دا قسم په خدای چې دومره لوی مدد د دغه خلکو د هغه زیارت مدد هغې کې بکسې ښودي او پراشپیل ته دا روپۍ راکاږي جنګلی ته توکړي پراشپیلونو روپۍ راکاږي او خلک دې ورته غورځوي د زیارت دپاسه دا خدای ظالمانو چا له لاړې دا پیسې هغه سیټانو نوابانو له لاړې اګرخیلو له لاړې زیارت له نه ځي د څه کوئ دا پیسې په جومات ولې نه لګوئ دا غریب له ولې نه ورکوئ دا کونډې خور له ولې نه ورکوئ دا کونډې ترور له ولې نه ورکوئ دا په مدرسه ولې نه لګئ دا څه کوئ په کوم طرف روان یې دا پیسې دي چې په دې زیارت ورنولي پیسې دي په زیارت ورنولي لاندې ورته سوړه کړي هلته پرېوځي او لاندې نه ورته یو ځای جوړ کړي پراشپیلونه یې ترې راکاږي دا دومره پیسې او بعضو ته حکومت په ټیکه ورکړي اوقافو والا او د دنیا پیسې روانې دي دا زمونږ خلک ټیک د سړی نیک دی خو لیکن دا نوسې خو یې نیک نه دی که نه نسې خو یې ګیره خرئ نسې خو یې فلمونه ګوري نسې خو یې سلیماګانې جوړې کړي دي نسې خو یې په دغه پیسو دي او د لندن او د امریکې او د برطانیې چکرې لګوي او سویزرلینډ ته دي او په هغې نخرې کوي دا اولیا د ټیک د نیکه ولی دی نیک سړی دی اوس نسب یې شته نو دی خو نیک نه دی که نه دا څه کوئ په دې سند کې زه تللی وم یو ځل زموږ ما سره سراب احمد حاجي صاحب سره یو ځای تللی هلته خبر شوم چې هلته څه چل دی هغې ورته مرشد پاک وایي مرشد پاک نو دی به څه چل وکړي مرشد پاک به راشي نو دغه غریبانان خلک دي په خدای یقین وکړه ډېره جزانان دي د سردارانو او د دغه وډېرګانو پټي کري ځمکې کري او هغې وله هېڅ هم نه ورکوي چې مال کله اوشي فصل اوشي مرچکې او غنم او پنبې وغیره نو نیغ به لاړ شي منډۍ ته خرڅ به شي نو پیسې به وډېره لځي دله نه راځي په ګوتو څه دی به ځي هغه وډېره ته به په ځمکه ناست دي نه سپلی شته یې خپې بلې خپې ګرځي یو کوټه ده او د غنو شپول دی او دا غریب به خپې بلې خپې وده کېږي خټو کې ګرځي منځونه کم ځای کوي منځ نشته منځ نشته صاحب تبلیغ والا یو جومات ته لاړل چې دروازه یې کولاو کړه نو جومات څخه پروت و پکې د خر ډانچه پرته وه ته راوویسته د خر ډانچه نه خلکو ته وي نه یو یې اوهو دا خو د ما نه دونه موده مخکې خر روک شوی و وګورئ هغه جومات ته ننوتی و چې ته ورننوتې بیا د راوتو په چل نه پوهېده نو پکې مړ شوی داسې جوماتونه داود جان حاجي صاحب دا د سوراب حاجي صاحب رور نه په خپله تپوس وکړې دی هلته پاتې کېده وایي ما ته کسان ووایي چې زمونږ یو پلار دی او که څوک دی حاجي صاحب ته چې دی چا دی ته نو اول په ده جنازه وکړه نو بیا لاړ شه وایي ما ورته چې ولې مړ شو څه نه وایي مړ نه دی سخت دی نو مې په جمدي سنګ جنازه وکړم نو وایي چې ته لاړ شې او دی مړ شي بیا په جنازه څوک کوي اوس څه کې داسې خلک په روژه کې قسم په خدای د روژې په میاشت کې ودونه کوي د روژې په میاشت کې ودونه کوي او د روژې په میاشت کې د هغوی چې کومې میلې وي د سارو منډۍ شربتونه پکې خرڅېږي او دنیا څکي داسې خلک دي هېڅ نه خواران نه دي خبره
لیکن کار یې څه دی او دا قسخا پسخا ګرځي مال ټول وړې راوړي او دی غریب ځي او د دکان نه سودا راوړي او هغه د پسې قرضې لیکلي کېږي ډېر بد حال دی لیکن کار یې شي د جمعې په شپه به په یو کلي کې میلای مرشد پاک به راځي نو دا ټول هلته منشي زموږ مرشد پاک را روان دی نو خلکو دې مرشد پاک له ګډان او چیلي ساتلي نو دا ولا بوزي نو مرشد پاک څنګه غټ غټ بریته ګیره خریلې مونځ نه ورځي ټوله شپه به قواله وشي او ګډېدل به وشي او چرسونه به وسکلی شي ټوله شپه چرسونه وایي ښه زبردست لوخړې ته خېږي او ټوله شپه قوالي وشي او ګډا ګوډي وشي او بس مرشد پاک له پخپوم پروزي او په لاسونو هم پروزي او مرشد پاک له خلکو ګډان چیلي ساتلي بس د هغې نه ټرک ډک کې دی غوڼې یوسي یو پس تش تقسې کور ته را روان نن هلته دا میله ده بله جمعې شپه بل کلي کې ده بله جمعې شپه بل کلي کې ده بله جمعې شپه بل کلي کې ده زمونږ خلک وایي نه بس دا مرشد پاک دا د نیکو خلکو اولاد دی او دی به هغه نیکان نیکونه بیا جنت ته بوځي دی به موږ هم ځان سره جنت ته بوځي دا په قمقل خلک دی جنت ته به په خپل عمل دی ایمان به او نیک عمل به کوي نو که پلار او نیکه دی نیک سړی دی او زوی او نوسې هم نیکان دي نیک عمل کوي نو دا نسب فایده رسوي رسول الله مبارک لور حضرت فاطمه دا زما د غوښې ټوکړه ده ګورې وایي چا که مینه وکړه ما سره یې مینه وکړه که چا ورسره بغض وکړه ما سره یې بغض وکړه حضرت عباس وایي زما تره دی که چا دې خفه که زه خفه کړم دې خوشحاله که زه خوشحاله کړم حضرت حسن او حسین دا نسب دی خو نیکي ده چې نیکي ورسره بیا بالکل نسب فایده رسوي بالکل تاسو ته مې تېره جمعه کې د حضرت خضر د هغه دیوال د نیغېدو خبره کړې ده خو که نیکي ورسره نه ته په خپله بد عمله او نیک نه او نیکه د لوی سړی تېر شوی دی هېڅ فایده دله نه درکوي نو اولیا وپېژنې وروڼو دا مه چې زیارت کې ناستې دا د خدای ولی دی دا مو چې دا د نیک سړي بچی دی نو بس دا ولی دی خدای ته رسېدلی دی او زه به دله ورځم او دله به پیسې ورکوم نذرانې به وړم او بس دا د نیک سړي اولاد دی نه 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 نیک سړي اولاد نیک دی به سر و چشم د نیک سړي اولاد عالم دی د نیک سړي اولاد نیک دی به سر و چشم بالکل معنا خو چې نیک پلار یې نیکه یې نیک تېر شوي دي او بچي یې بدعمله دي دا اولیا نشي کېدی دا ولیان نشي کېدی ولی هغه دی کانو یتقون ایمان سره تقوا چې پکې ګوره په شریعت یې وګوره چې تقوا ورسره نی هغه ولی کېدی شي هر عالم ولی دی د خدای کوم عالم عقیده برابر ده تقوا پکې ده بس دا ولی دی هر نیک دا یو ډله نه ده چې دا اولیا دي او دا مولیان دي دا اولیا دي او دا مولیان دي عجیبه خبره امام بخاري مولا نو قبر نه به خوشبویې تلې امام ترمذي عالم نو د حدیثو درسونه عبدالله ابن مبارک عالم نو عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه عالم نو ورشه د عبدالقادر جیلانی تفسیر وګوره تفسیر جیلانی رحمه الله څومره لوی سړی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم نو بعض خلک دا جدا کی دا عالم دی او دا ولی دی دا عالم دی او دا ولی دی کوم عالم چې د علم خدمت کوي د دین خدمت کوي او خلکو ته منځونه ښیي خلکو ته روجې ښیي او خلکو ته نیک اعمال ښیي او په خپله متقي دی او پاک دی قسم په خدای د خدای ولی دی یو سړی د حضور پاک د احادیثو خدمت کوي یا د پیغمبر مبارک او یا د قرآن د تفسیر خدمت کوي او یا د فقه خدمت کوي او دی د ګناه نه ځان ساتي بس دا د خدای ولی دی دی خو د دنیا خلکو ته دین رسوي د ده د برکت ته خو الله پاک د دنیا خلکو ته حدیث و رسول د ده برکت ته خو خلکو ته الله پاک ډېرې لوی نیکۍ ورسولې ته خو ډېر کتابونه ولیکل خلک کتابونه ګوري او فایدې ته اخلي په دا د خدای اولیا دي که ولی څه ته وایي ولی دې ته وایي چې په سر یې جنډه لګېدلې نه دا دوه څیزونه ایمان او تقوا بعض خلک بیا تو هر طرف ته شته که نه بعضې سړي نیکي خانقاه کې ناست دي
او پلار هم نیک سړی او دی په خپل هم نیک سړی دی او خانقاه کې ناست او خلک وله راځي او وظایف ورکوي ذکرونه بصر و چشم دا د خدای ولی شو ولې د خلکو اصلاح کوي خلکو ته نیکي ښایي خلکو ته کلمې ښایي د خلکو صحبت ورسره پیدا شي نیکي ورته خلک ورسره ډېر خدای نیکان کړي صالحان شي ورسره ذکر و اسکار دی خلق روکے گئی گھٹ کے ناستے تسبیح رہی پدی نہ کامیابی گئی حلق پا سبا کامیابی گئی دا پا گھٹونو کے ناس دا پا گھٹونو خانقاہونو کے ناس نہ گھٹ کے ناستے خانقاہ کے ناستے خدا یاد ای او نیکی کئی او خلقو تم نیکی خی خلقو تم وی ذکر کوا خلقو تم وی دروس شریف وایا بیعتون و سر خلق کئی ٹھیک تا کپتا ایمان برابری الامنو دا کے داخل دے او تقوی پکی دا بالکل دا خدای ولی نیک سارے نو سوک دیر افراد تفرید کے تلی دی سوک بالکل دا ذکر و اسکار او دا خانقاہون او دے پسی بدے ردے ولی سوک پدے طرف نقصان کئی او سوک دون حد ترسیدی دی چی من جوریانو تم پیران ہوئی او هغه گیر خریلو تا او چې هغه پلاران نیکونه نیکان تیر شوي دی او گیر خریلی دی او سپي د سپو مقابله کوي هغې ته هم اولیاء وایي داسې به نه کوو ښه اولیاء به څوک اولیاء هغه لومبی چې ایمان او عقیده برابرې بس د الله او د رسول د راوړلې شوې عقاید چې هغوی څه مونږ ته ښولې دي او د صحابه چې کومه عقیده وه مونږ ورته اهل السنت والجماعت وایو اهل السنت څه د پیغمبر د سنتو تابعدار او اهل الجماعت څه د صحابه او د جماعت تابعدار بس چې دا ښکلې عقیده لري بس دا شو او دویم کانو یتقون چې تقوا پکې وي پرهیزګاري پکې وي نیکي پکې وي د ګناه نه او د دې وړو غټو دواړو ګناهونو نه ځان ساتي باقی گوری یو خبر توقف مکمل پاک سڑے چی اس گناہ نہ کئی دا سے سو کم نشتا بی با خود چندے سو کسان بھئی دا سے نیم چی سوک نشتا خود چندے سو کسان بھئی پدے معاشرہ کے بدا پوٹینی غلطے دار چاہنے کی دا با زمانگ نم کی گی ستاسو نم کی گی بل نم کی گی معاشرہ دا سے گاڑا وڑا دجالی معاشرہ دجالی دجال تا زمانہ روانہ دے نزدے کے گی نو اگا برکات نیستا کم برکات چے دا حضور پاک دا زمانے برکات شکے دے دا صحابہ دا زمانے برکاتو انہیں شکے دے بعض خلق ہوئی دنا ناشنا کار او شو او دا دا خدای ولی دی ناشنا کار تے شو گورا کدے نیک تے پخبلا خدای کرامت شو او کدی نیک نه دی فاسق فاجر دی نو دا سحر جادو دی بیا بر رسول الله مبارک فرمائی چې دا کوتی د بند عمر دی د سنتو خلاف دی او د تا انور اوس په مې لاسونو کې ښکته کړل دا به نیک سړی نه دا به ساحر او جادوګر شریعت دی ته ګوره په شریعت برابر دی او کنه باس دا لنډه خبره شوه که په شریعت برابر ډېره ښه خبره او که په شریعت برابر نو چې د خدای ولی ورته ونه تانا دا خدای ولی نشتا تا مسلمان ہے ٹھیک دا لاندی درجے بے وہ مسلمان ہے الحمدللہ ایمان بھئی نخبل نیک اعمال پخبل کوئے تا چاپتا مگر دے نیک اعمال کوئے خبل منزونا او خبل مستحبات او خبل روجے او خبل نفلونا کوئے تا چاپتا مگر دے کہ نیکانی دعاتے اغوارے بیا صالحانی دعاتے اغوارے آگے کے وہ چے پخپل آغم پا شریعت برابر او چے پا شریعت برابر نی چے نزدی والا ورنشے تا تخی تا پا شریعت برابر تا غل سر پارا دے شریعت برابر نو بیا ورزا اللہ دے منگ ٹول نیکانو گردو لکی او یا اللہ دا دین او دا شریعت مطابق عملم نصیب گردو لکی زمان پا دے جماعت کے منگ سر دیر و مرگر و تعاونون اکڑی دی دعاو کہ چھ اللہ دا غیب بدلیں پا دنیا کے مور کے و پا خیرت کے خدای پاک نصیبے کے او چھ دا کم آبادی منگا اکڑا او لا روان دا اسے پلستر پاتی دی برا پی بس کار خلاص شو پلستر پاتی دی اسے ورون لرگی پاتی دی دعاو کہ چھ دام اللہ پا خیر سرتا و رسولے کے او خدای پاکی زمان دا جمعہ دا منزد پارا او دا قرآن شریف دا درس تا پارا قبول و گرزولے کی چازے ور کڑے دے چاپا کے مالی بدنی تعاون کڑے دے اللہ پاک دے غیلہ دا غی بدلی پا دنیا کے مور کے پا خیرت کے یو مرگرے دا غوالد سے بانی اٹ کی لگی دلی دی یو افتینا
دعا وکړه چې الله روغ صحت ورکړي، الله شفا ورکړي. زمونږ فیاض صاحب دی دا رزلو د هغې والده بیماره ده، دعا ورته وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي، شفا ورکړي. څومره بیماران دي په دې مجلس کې یا په کورونو کې، الله ټول روغ صحتونه ورکړي، شفا ولا ورکړي. زمونږ بعضې دوستان دي هغې د دعاګانو درخواست کوي، خو زه خو نوم د هر چا نشم اخیستی. نو الله چې څومره چا د دعاګانو درخواست کړی دی، خدای دعاګانې قبولې کړي. مونږ الله د فتنو د دواړو جهانونو په امن کې وساتي، د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي. او الله چې د چا بچي نه اولاد والا ورکړي، که د چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکړي. الله زمونږ بچي کامیاب کړي، زمونږ بچي دینداره کې خدایا، او مونږ د خپل اولاد د نوسان وسو د بچو د غمونو او ناګهاني شړقونو نه په امن کې وساتي. یا الله سریر خاندي ماشومه ناجوړه ده، دعا کوي چې الله والا روغ صحت ورکړي، چې څوک بیماران یې الله شفا ورکړي، څوک تنګ دسته یې فراخه روزي ورکړي. او زمونږ د منزله د ډېر لرې لرې ځای نه خلک راځي، د ډېر لرې لرې ځای نه غریبانان سهار 9 بجو نه د لرې لرې ځای نه الله په یو یو قدم اجر ورکړي. الله د زړه حاجتونه یې پوره کړي، اولاد د مصیبتونو فتنو نه کور او بار په امن و امان کې وساتي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين.